هشام بن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن بعاتقه قال إن كنت أخذ من أصابعه قال ضرب سنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير إلى عروة الطالب سيف الزبير قلت نعم قال فما فيه قلت فيه وزنة كلها يوم بدر قال صدقت إن كل من خلاع الكتائب من خلاع الكتائب ورده على عروة قال هشام فاقمناه بيننا 3000 وهو له بعضنا ولو زدت أني كنت أخذته. عروة قال كان في الزبير هذا الزبير بن العوام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرور لجزاء هذا الشوفيه سكت بلاغه وفيا رسول الله مبارك عمّا ترى الزبير ده يوم نسبة وين نسبة السبيل ده زبير بيبي في أسماء وعائشة في سيقة بين الزبير نوعا بين الزبير نسبة نفذوا تعوين في التابعين فزبير के तमाम अफराद के सलास और ज़राबात दरी नख़े नज़र हुए ज़राबात और नमराज़ नख़े नज़र दस्तूरी दवाहर ज़रबा दस्तूरी वाहर वعنا दनेज़े वाहर दवाई रमिया दर्शी असर दवाई ज़रबा निशान दस्तूरी वعنا زخم او نشان د نیزه او رمیا نشان د غشي د وجدو نو دا ضربات د ټولو د واحدو نشانات جوړ شوي او نشانات بالسيف دا وسره اتها اتفاق اقتدار صفت کاشفه متوازنه احداهن یوې قولي کېو عادت د دې او د سټ پیاس کې چې کوم دی موږ وختو کې ولې ورته وایي قال زبير او وسوي وأن كنت لكن يا إنا معايا وخفف مستقل نجد برشان مقدر إنه إن وخفف مستقل لي أو برشان مقدر إنه شان لي كنت ومضى بكلمة شومة سأدخل أصابعي فيها ما بداخل ولي كنت أدخل فلي نشانون ذنبوك ضربا أو ضربون كفرق لي ضربا ضربتون ضرب وهلو توي او ضربتون د وهلو اغتاح توي دا ضربات دي ول ضربات نه دي ضربات سمانا وهل او ضربات فقط حدين مستدفي کېږي دا پوره د وهلو نشانونه تدخل ما بداخل والكنت يدخل فيها بدل النشانون کې او ان كنت ولي وي انه شان انه شان دي څنګه معشوم وارث دا کار کوي ته ویلې چې كنت ولي وي رپورټ وکړه معشوم ان دون جوړ ضمنه جماعه په كنت وهل قال او يدور بس دين يوم بدر وهل شيء وزن به وان يو ورته بدل دا زوري پټي شو بدل وزن به ضرب سنتين وزربه أنت ضربه أنت ضربه ضرب سنتين وهنشيو ضربتين فروز بدل ده مناسبة تباشو جزوبه فبدل كشريشتي وواحدة ضرب ضربة واحدة صفة مفعول منتقب محذوف بشو ضرب ضربتين سنتين ضرب ضربتين وهل يوم بدل أو ضرب ضربة واحدة يوم اليرموك يرموك پروازان دی يرموك قصه بدل راشد غزوه يرموك کې دی قال عروه وقال لي عبد الملك بن مروان مات عبد الملك بن مروان حين كفر في قدرته منذ زمانه عبد الله بن زبير لك ما تقرا دا یو ټولوا د حضرت زبير سره دا ټولوا او حضرت زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم کړی او په دې کې حالونه کړی چې زبير رضی الله عنه وفات کړل د عبد الله بن زبير سره نو عبد الله بن زبير قصه بدلکم ان شاء الله چې په مکه مکرمه کې د بادشاہ اعلان کړی په مکه شریفه کې او یزید په مقابله کې نو یزید څو ځله لشکر کشي شو ناکام شو او وتښتېد نو بیا چې کله عبد الملک ابن مروان بادشاہ شو یزید نه پس
حجاج بن يوسف ده مقابله دفاره ولېږه عبد الله بن زبير. نو حجاج بن يوسف مضبوط جنگ وسره وکړو، بیت الله پکې روان شو او ډېر کلک جنگ وشو. نو هغې کې د عبد الله بن زبير شهید شو. نو بیا عبد الله بن زبير د مکې مکرمې نه باب تنعیم ورته وایي، هلته په لوی یو لرګي خښ کړ او په هغې پورې یې ځان کړ. که دلته د غوښې د مارغانو دښت دی. حجاج ډېر لوی ظالم و او هغه ټوله چې عبد الله بن زبير سره وه د خپل پلار نه، نو هغه حجاج ولېږله عبدالملک بن مروان ته، بادشاه هغه یې ولېږله. مولانا دې کې یو ضمني خبره درته وکړم، بیبي اسما دغه مفسر ولنده وه. نو چا ورته ویل چې دوی خو یې شهید کړ، ما وله بوتلی دا مفسر ولنده وه. نو چې دی وله بوتله وایي دوی مې کوم ځای دی؟ نو خپې یې راښکته وي په دې پښو وله لاس کېږده، وایي دا دې بلې هوې ځانګړې دی په دې دغه باندې په دې لرګي. نو بیبي اسما ورته وایي ای زما شجاع او بهادر بچیا، وایي د مرګ نه پس هم شاخ سواری په سورلی سور یې، په ژوند هم په سورلی سور وایي او د مرګ نه پس هم په سورلی سور یې سورلي کې. نو حجاج ته خبر شو، نو هغه وله راغی، وایي دوی مې در څنګه کړ؟ بیبي اسما ته وایي څنګه مې کړله؟ اسما ورته څه وایي؟ وایي الحمدلله، هغې الله له حمد دی چې زما دوی ادخل جنته، هغه خدای جنت ته ستا په وجه داخل کړ او ته د هغه په ذریعه خدای دوزخ ته داخل کړې. بهر دغه ښځه وه د حضرت ابوبکر صدیق لور وه که نه؟ نو هغه توره چې د زبیر عبدالله بن زبیر سره وه، نو د عبدالله بن زبیر نه حجاج واخېسته. نو حجاج عبدالملک له ورکړه بادشاه ده. نو عبدالملک ابن مروان د عمر وغوښته عبدالله بن زبیر هغه زوی د عبدالله بن زبیر ورور. نو ورته یې ویل هلکه په دې تورو کې ستا د پلار د زبیر توره ده پېژنې؟ وایي او بلکل پېژنه. وایي په څه پېژنې؟ ماشاءالله. وایي په دې کې پلي پلي پېژنې؟ دا چاقو چې په څه شي په هډوکي باندې ووایي یا په اوسپنه او دا مخ یې واوړي، پوهېږې؟ په دې کې پلي پله ولې پېژندله که نه؟ دا مخ یې اورېدلې ځای په ځای باندې. نو ورته څه وایي؟ یو پله وه پکې یو او دی نه دی بوله، ځکه دا د بدر په ورځ پکې دا پله راغلې وه او د بدر په منځونه جهاد و. نو د بدر په ورځ چې پله راځي نو د ورځه جهاد یې کړی که نه؟ نو څه وایي؟ ورپسې شه. نو قال عروة، عروة چاته وایي؟ هشام ته. وقال لي ما ته عبدالملک ابن مروان چې کله دې بادشاه او زما ورور د حجاج د لاس سره د په حکم شهید شو او توره د حجاج واخېسته عبدالملک ته یوړه. حين قتل چې شهید شو عبدالله بن زبیر د عمر ویا عروة عبدالملک ابن یوړه الطارق سیف الزبیر د پلار توره دې پېژنې چې ستا د ورور نه موږ اخېستې ده؟ قلت ما وی نعم. قال ما فيه زنخه ده پکې أي شيء فيه یو نښ پکې راته وښایه. قلت ما فيه فلة بلکې یو پله ده فلها چې واقع شوې ده دا پله په دې توره کې یوم بدر، پله چې واقع شوې ده په توره کې دا پله په ورځ د بدر دی مناسبت د باب زبیر بدري دی. نو قال عبدالملک وی صدقت رښتیا دې وویل. بهن فلول من قراع الكتائب، دا د نابغه لبیاني د شعر یو کړی دی وویل. نابغه لبیاني شعر دی، دې سمبالي کې دی ویلي دا هغه زم مدح على سورة الزم دا څه مې وایي؟ مدح على سورة الزم څه وایي؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. نو بیا کړی دا ولا عيب فيهم، عيب نشته د ما په دې ممدوحینو کې، ممدوحینو کې عيب نشته. یو عيب پکې دی لا عيب فيهم غير أن سيوفهم افترضت فيه بهن فلول فيهن فلول وأغتلو كفلي مخکې دامونه پیدا شوي دي من قراع الكتائب د ټکولو د لښکرونو نه. تلو کې فلي دي د ټکولو د چا نه؟ قرع ټکولو ته ویل کېږي او کتایب د کتیبې جمع د لښکر ته وایي، لښکرونه یې پرې ټکولي دي. نو ظاهر کې خو دا عیب دی چې په تلو کې فلي دي، خو په حقیقت کې څه شی دی مولانا؟
مدحا چې دومره وهلي پې کړي دي دومره لښکرې پې وهلي دي چې تورو کې یې پلې راغلي دي نو مدح شوه وعلى صورة الضم ویږي ورپسې شه لا عیب فيه نشته عیب د نابغه اسلام یعنی شعر دی نشته عیب په زما په ممدوحینو کې غير أن سيوفهم بهن أي فيهن تريد أن يجد بهن أي فيهن فديك فلول تكيد للي لقرايا وتقراع لقاقول لأخبرنا نستاد إليه وصفتك استاد روح دا تورك مفلدة دا يرك عيب لي وكحقيقات كما نحدا كما بدل كي الدنيا كافران مدر جديد ثم رد بيرد عبد الملك لتوري للبعوضمان وولي والبعض على عروبة إيه عروبة قال هشام عروبة زويري هشام وي إذا ما فرشوا لو أقرنا بيننا 3000 تكون قدرين للركوبة يقرأ كما تفكار بعروم تقسيمه ولا تكون بيقرأ دام تقسيم القيمة دام بيقرأ نصر أخذه بعضنا هذا روح عثمان بن عروة ضروري لهشام وظلم عثمان ابن عروة فتح الباري ريخة أو عينيك مشتاق عثمان ابن عروة اللي هشام وانشتا أغدري ذا الرقية وانا قلت الكرية وانشتا ولو وددت ذا هشام وري لتمنى لهم أني كنت أخذته كما غشتي بخبر فكر ولي يوياتك أريد لك ما سرى كما دا دري ذا لدلهم نمي ملاعو أو دا طولة ما غشتي دا بخوا ولي دا أغد طولة جلما أفلار فهرج وجهاد كاستيمان كردا او دما بلارو بدر کې استعمال کړی او د بدر خلا پټیلا ورپسې شاه قال حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه كان سيف الزبير محلا هشام وی د پلان نقل کې څلور ولې چې ټول د زبیر محلا په فضوا د فضوا ګلګاری په شوی وا مزینه دا د مخکې باب متعلق دي وما قال هذا شيء كم بدل كيس لما شبلا زبير اجتماع مناسبة تمام قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة لو أغد لنا لا عروة ولا لنا نخاط لو أغد وجه عبد الملك بن مروان فحجاج واسطة عبد الله بن زبير من اشتوى والبس هشام قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي قالوا أم زبير يوم اليرموك تفسير واقع رواه نقطة الثاني يوم اليرموك زبير كما نقول بألام نشد حملة لك بني روميان هذا هرقل نقول سرجم شبه هرقل حملة لك ونشد معك شبه هذا سر حمله فقال لما قال وطوي زبير إني إن شددت كما حمله بني روميان نكذبت یا کذبتم وایا تر وجه ثابت شي زمطلب ما به یوازې پرې تاسو ورته سره ودرسته یا لکه پېټي کذبتم او یا کذبتم د خپل نفسونو تکذیب وکړي رسول الله باندې پاتې شي فقالو د صحابه ویل انا کارونه وتا سره ورزو په حواله وی خلاص نو زبیر د مخ د صحابه ورپسې شو نو حمله او زبیر پر یومیان لازم ان تحمله حتى شقه سيري بالشهود ده سبونه و سب ما ولا سان كان نه کوي دا خو دا داسې سبونه چې متصل به یو سره ولاړ هغه یو څه په بل پورې غاړه شق صفوفهم فجاوزهم تجاوز الزبير هم د یومیان ټول صفوف نه تجاوز او چې تجاوز پر ما معه احد یو څه مرګري وسره مرګري درست پاتې مرګرو غریبانو وسو صف شو پر ګران کار دی ګر نو مرګري وسره نو ته دې پورې غاړه ثم رجعهم الى الواپس راځي دونه بهادر دي دغه واپس پرې سمون راځي او په مرګرو د ځان راځي رجع واپس مقبلا على اصحابه فاخذوا نجران الابين ولو كان لجامه اي لجام فرسه مضاف لجامه لجام فرسه فاصر دار لجامه وليو نفضربوه ضربتين وضربيه على عاتقه فكل فلها وضربيه بينهما ضربة الذي فمسك ضربها ضربها شديد وهل شيء وعقل ضربه يوم بدر نور سو ضربه فسكا دري لو بيمون كيشوي او دانه پامیاس کې ضربه ده بدروا یاد لري خدای بیا ورو وستاره دو ضربه لګي خدای راوستو اوس مولانا د دې حدیث د مخکې حدیث سره تعلق دی
مخکې څه وایي چې ضرب سنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك دوه د بدر وي یو د یرموک څنګه څه وایي دوه د یرموک دي یو د بدر نو بعض علما وایي دا حدیث دا مخکې حدیث په نسبت مضبوط دی وایي دا حدیث د مخکې حدیث په نسبت سره مضبوط دی به ترجیح ورکړي او بعض حضرات وایي چې نه دا په یو راوي خبر راغلی دی اوس درې دي چې دوه د یرموک دي یو د بدر او دا عکس دی په یو راوي هر یو راوي کې د هغه خبر راغلی دی او بعض تطبیق کوي وایي دا څلور ضربې یې ویستل دي څلور وي دوه د بدر وي او دوه د یرموک وي وایي په خبره څو وي دا څه فرق کنه کله ما د مسواک ګوتا دا د بدر مسواک ګوتا او دا میانځنې ګوتا دا د یرموک ده وایي مسواک ګوتا راځه د بدر میانځنې ګوتا د یرموک او دا کچې په دې نمبر ګوتا بیا د بدر او کچې بیا د یرموک نو چې دې له کوتې له اعتبار دې کوتې له کچې له اعتبار نه لري ورکړي نو دا دوه د بدر یادې او یو د یرموک یادې دوه د بدر یادې یو د چا یادې یرموک او چا دې مسواکې له اعتبار نه لري ورکړي نو دوه د یرموک یادې او دا میاس یو د بدر یادې بهر کې کو دا ورپسې شاه العروة كنت ادخل اصابعي في تلك الضربات ولا اذهب ولا ضربات الاثر العب وانا صغير قال عروة وكان معروف هو معروف زبير عبد الله بن زبير مرض يموت لديهم عبد الله بن زبير المختلف لكن وهو ابن 10 سنين نفسه قالوا في جهاد المدني سلع مختلف جنگي في نكو صرف على نوع الى ويني او دا وهلو ويني تريد على شو مدرسي شانس تكي فحمله نبارك لفيد عروة مرض عبد الله بن زبير حملك لفيد زبير تراجيلي هو عبد الله بن زبير على فرس بفرس ووكل لي رجل يصريح في مقارنته اذا ما نصيب لاستري ولدنا لا نشي صرف شلبت تكي ما يتعرف بويني زخمنا بويني شلبت تكي فاشفكم مولانا سيد وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توجه بمرض أو ضعيف يكون أمراض رجال أو سيئات الأمور وضم طالبان النجول محدثين وتبديل مفسرين وقرضين ورنا من الله سيئات برحمتك